أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من مخي آياتنا مباركة کی صورت ابتدانا تردیز پوری مشرکین سره د براءت بیا د قتال او د جهاد احکامات ذکر شول. دي جنوس يهود سره او نصارا سره د جهاد احکامات ذکر کړي چونکه اول خو مشرکین د اسلام دشمنان او د اسلام په لار کې رکاوټ جوړېدل، مسلمانانو سره ظلمونه او زیاتی به کوم، تکلیفونه به رسول او هر ممکن کوشش به کوم د اسلام خلاف. چې کله مکه فتح شله، مکه فتح کېدون وروسته بیا غزوه حنین وشو، ډېرو مشرکانو اسلام قبول مسلمانان شي او چې کوم خپل په شرک او کفر باندې کلک نو هغه جلاوطن پېښ کړي، هغه د جزیرة العرب نه وخت شي. نو بیا پاتې شول يهود او نصارا اهل کتاب. دوی اهل کتاب څخه ویل کېږي چې دوی الله رب العزت کتابونه ورکړي. يهود له تورات کتاب، عیسایانو له انجیل کتاب الله رب العزت د هدایت یو ذریعہ ورکړي و. نو د مشرکین وروسته دا د اسلام په لار کې رکاوټ. د مشرکین په دور کې به هم د اسلام خلاف سازشونه او کوششونه کول، خو د مشرکین په مقابله کې د دوه سازشونه کوششونه لږ کم. کله به هغه سره یو ځای شول سازش او کوشش وکړو، کله به هغه جدا. نو بیا چونکې د اسلام په لار کې رکاوټ اهل کتاب او يهود نصارا، نو الله تبارک وتعالى يهود نصارا سره د قتال حکم خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته ولېږه چې دوی سره وجنګېږي، يهود او نصارا سره. او دوی سره د جنګېدو په دې آیت مبارکه کې دو وجوهات ذکر کیږي او بیا غي وروسته نور آیتونو کې وجوهات ذکر کیږي. مشرک دا اهل کتاب سره د جنګېدو اول وجه خدا ده چې لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، دو په الله او پرز د آخرت باندې ایمان نه لري. د الله رب العزت معرفت تو صحیح طریقې سره نه دی حاصل، چې څنګه د الله د معرفت حق دی هغه طریقې سره دوی ته د الله معرفت د الله پہچان نه دی حاصل. دو خپل رب پیژندل نه دی، شرک کوي ورسره او د الله رب العزت نازل کړی دین د هغې مخالفت کوي او د الله رب العزت آخري پیغمبر چې الله رب العزت د خاتم النبیین د پاره هغه منتخب کړ، د هغه د نبوت نه انکار کوي. نو په دې وجه باندې د خلکو سره تاسو وجنګېږئ. د الله رب العزت یووالي کې شک او شبهه ساتي، د الله تبارک وتعالی صحیح طریقې سره معرفت پہچان نه دی حاصل او په خاتم النبیین باندې ایمان نه راوړي. یو دا وجه. دویم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الله چې کوم څیزونه حرام کړ دي هغه ته حرام نه وي او الله چې کوم حلال کړ دي هغه ته حلال نه وي. ځان نه حرامول او حلالول کوي. الله کوم څیز حرام کړ دی په شریعت کې هغه څیز حرام دی او الله کوم څیز ته حلال ویل دي په شریعت کې هغه څیز حلال دی. اوس یو سړی هغه ځان نه حلال څیز ته وي چې دا حرام دی
او ځان نه حرام څیز ته وایي چې دا حلال دی، نو دا سړی څنګه مسلمان کېدلی شي؟ حالانکه د دې اختیار الله رب العزت سره دی، چې الله رب العزت خپل اختیار سره کوم څیز حلال کړو کوم حرام کړو، بس هغه حلال او هغه حرام دي. انسان ته د دې اختیار نه دی حاصل. او ولا يدينون دين الحق، دا چې کوم دین حق ته هغه نه قبلي، صحیح مذهب صحیح دین نه قبلي. په یهودیت نصرانیت باندې قایم دي، خو چې کوم دین اسلام ملت ابراهیمی الله رب العزت نازل کړ دی، نو هغه دین نه قبلي، بلکې ابراهیم علیه السلام ته هم نعوذ بالله کله د یهودیت او کله د عیسایت نسبت کی. کله یهودیانو وایي چې هغه نعوذ بالله یهودي زموږ په مذهب باندې، عیسایانو وایي چې هغه عیسایي زموږ په مذهب. الله رب العزت د دوه خبره رد کړله چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه عیسایي، ولکن کان حنیفا مسلما، هغه خو د یو خدای منونکی او صحیح تابعدار کامل طریقې سره د الله اتباع او تابعداري کوونکی. یهودیت عیسایت خو ډېر وروسته راغلي، نو دو دین حق نه قبلي چې کوم صحیح مذهب دی صحیح دین دی. من الذین اوتوا الکتاب، دغه اهل کتاب سره وجنګېږئ، جهاد ورسره وکړئ، حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، تر دې چې دوی جزیه ادا کړي خپل په لاسونو باندې او دا ذلیلې وي او رسوا شي. کله چې یو مسلمان ګروه او د مسلمانانو فرقه دا کافر سره جنګېږي، نو اول به کافرو ته اعلان کوي چې اسلمو، تاسو اسلام قبول کړئ، اسلم تسلیم، اسلام قبول کړئ په امن کې بشئ. او چې کوم سړی اسلام قبول کړو کلمه یې ویله، نو هغه سره بیا د جنګېدو اجازت نشته دی په شریعت کې. نو اول به د اسلام دعوت وکړي چې اسلام قبول کړي. اسلام نه قبلوي، بیا به ورته چې زموږ په ملک کې پاتې کېږي نو جزیه راکوئ، ټیکس. چې کله جزیه هم نه راکوي، ټیکس هم نه راکوي، او د مسلمانانو ملک پرېږدي هم نه او په دې کې پاتې کېږي، د اسلام خلاف ورزي هم کوي، ټیکس هم نه راکوي، اسلام هم نه قبلوي، نو بیا د سره د جهاد حکم دی، د جنګېدو حکم دی. نو چې کله یو کافر د مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي، اسلام کې عیب جویي نه کوي، د اسلام خلاف سازشونه نه کوي، اسلام ته د نقصان رسولو کوشش نه کوي، د ټیکس او جزیه ادا کوي، نو دغه سړي ته بیا د مال د جان د هر څه ته بیا حفاظت حاصل دی. اسلامي مملکت کې د مسلمانانو په حفاظت کې وي، اگر چې د کافر د خپل په مذهب باندې دته د په مذهب باندې د پاتې کېدلو به اجازت وي، دی به محفوظ و مأمون وي، تر دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ذمي کافر هغه کافر چې مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي، ټیکس ادا کوي او د اسلام قوانینو خلاف ورزي نه کوي، اسلام کې عیب جویي نه کوي، نو که دی چا مسلمان قتل کړ نو د ده په بدلې کې به قصاصاً مسلمان قتل کېږي. اسلام دته بیا دومره حفاظت ورکوي چې کله دی د اسلام هغه قوانین ومني، اگر چې دی کافر دی، اسلام خلاف نه وي، سازشونه نه کوي، نقصان رسولو کوشش نه کوي، ټیکس ادا کوي، ښه طریقې سره پاتې کېږي، نو اسلام دله دومره حفاظت ورکوي. که چېرته دی چا ووجه، د ده په بدلې کې به هغه قاتل وژلی کېږي قصاصاً. نو د جزیې دپاره بیا هم ټیکس دپاره اسلام یو انتهایی آسان کلیه او قاعده مقرر کړې. یو قاعده او کلیه خو دا ده چې په څه سره د اسلامي کوم امارت دی، هغه امارت په څه سره هم دی قایل کړو. آپس کې چې کوم خبرې باندې د دوی جوړښت راغی چې ته به سالانه دومره ټیکس راکوې، پاتې کېږه، دی ومني چې هغه زه به راکوم،
او بس دغه ټیکس دې ادا کړي. یا د صحابه او ادوارو کې چې کوم ټیکسونه چې کوم سړی مالدار او هغه باندې سالانه 48 درهم، چې کوم سړی لږ درمیانه او 24 درهم، چې لږ غریب او 12 درهم. بیا چې کله جزیه ادا کړي ټیکس، نو ټیکس ادا کولو لپاره دی په خپله به راځي، د چا په لاس به نه وي، په خپله به راځي دی به ادا کوي چې دی لوګونې ذلیل شي، دی خوار شي، دی رسوا شي. نو اول دو ته تاسو د اسلام دعوت ورکوي، اسلام دعوت نه قبلي، جزیه دې قبول کړي، جزیه نه قبلي، ملک دې پرېږدي، ملک نه پرېږدي، نو بیا تو سره وجنګېږئ، جهاد ورسره وکړئ. قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله، وجنګېږئ هغه کسانو سره چې ایمان نه راوړي په الله باندې، ولا بالیوم الاخر، او نه په ورځ د آخرت باندې، ولا یحرمون، او حرام نه ګڼي ما هغه څیزونه حرم الله چې الله حرام کړي دي، ورسوله او د الله رسول حرام کړي دي. ولا يدينون دين الحق، او دوی نه قبل حق مذهب حق دین، هغه خپل دین نه جوړي. من الذين دا کسان نو اوتل کتابه چې اهل کتاب دي، يهود نصارا، حتی او جنګيږي ورسره، حتی يعطوا الجزيه، تر دې چې دوی ادا کی جزیه، لکه جزیه راکول ته تیار شي، عیدن په خپل لاس سره، هم صاغرون، او دوی ذلیل کیدونکي وي.